نیکی خلی احترامات می قبول کړي. دوستانو تاسو ته به پته وي چې حریم شاه باندې پالج اٹیک کړی او په هسپتال کې ډیر په بد حال باندې پرتا وه. هغه نن وفات شوله. بعضې خلک وایي چې طبیعت یې سیټ شوی دی، چا ولا زهر ورکړي دي، د هغې وجې سره وفات شوي ده. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره وګورئ چې حریم شاه اصل کې د څه نه وفات شوي ده. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مادر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. دوستانو پخوانو مشرانو به یو متل کوو چې مه کوه په چا ګینې اوبه شي پته. دوستانو مخکې ورځو کې د حریم شاه مولانا صاحب پسې او نورو عالمانو پسې ډېرې زیاتې بدې ردې ویلې وي، په هغوی باندې بلیمونه لګولي وو، تور داغ یې پرې لګولی وو، د عالمانو نوم یې بدنام مولو. حتی چې مولانا فضل الرحمن صاحب له د دروغو دمکی ورکړی وه. مولانا صاحب ته ویل چې ته د عمران خان خلاف احتجاج مه کوه، کو احتجاج دی وکړلو زه به ستا کومه ویډیو چې تا ما سره جوړه کړې ده هغه لیک ویډیو به زه خلکو ته شیر کړم. دوستانو دا یو بلیم او یو تهمت یې په مولانا صاحب باندې لګولو. د مولانا صاحب او د نورو عالمانو زړه یې ازار کړی و، د هغوی بددعاګانې ورپسې دي. دوستانو دنیا کې هر څه کوي چې سم خوښه وي هغه کوي، خو د هیڅ چا زړه مه ازاروئ، د چا زړه ته تکلیف مه رسوئ. چې کوم درد ته نشي برداشت کولی هغه درد چاته مه ورکوئ. دوستانو اوس پاتې شوه د حریم شاه خبره چې څوک وایي چا ول زهر ورکړي دي او څوک وایي پالج پې اټیک کړی، هغې وجې سره وفات شوې ده. دوستانو مونږ د دې باره کې ډېر تحقیقات وکړل، بعضو خلکو سره مونږ رابطې مو شولې، ډېر نیوز مو کتل، خو هغې راته دا خبره واضحه کړه چې حریم شاه نه ده وفات شوی، په هسپتال کې پرته ده او پالج پې اټیک کړی دی، ډېر په بد حال کې هسپتال کې پرته ده. بس دوستانو دعا ورته کوئ، انسان دی، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان نه غلطي کیږي. بس الله تعالی دی ولا شفای کامله عاجله ور نصیب کړي او الله تعالی دی د حیا او د عزت پرده نصیب کړي. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو، د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مدره سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو هم په دې چینل کې په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.